کتونکو تاسو د یو اهم خبر نه آګاه کوو چې زمونږ په سب ډیویژن بریکوټ کې سب ډیویژن بریکوټ کې نه بلکې په ټول ملکن ډیویژن کې چې کم د رسم او رواج چې کم غلط سیستم روان دی او د هغې د وجې نه خلک ډیر زیات پریشانه دی په غمونو کې په ښادو کې په نکاحونو کې په کویدنو کې او حتی کې اوس په مریجانو کې مختلف داسې رواجونه روان دي چې خلک ډیر زیات پریشانه دي. د دغه رواجونو نه خلک ډیر زیات تنګ شوی دی. په دغه حواله زمونږ په سب ډیویژن بریکوټ کې یو ګرینډ جرګه جوړه شوې ده چې پای کې ټول سیاسي خلک سماجی خلک او د علاقې ټول مشران په هغې کې موجود دي. د دغې جرګې چې دی په مختلفو کلو کې میټینګونه کیږي او آګاهي مهمې شروع کړی دی چې ټول خلک د دې خبر کی او هغوی په دې رضا کی چې یاره دا رسم و رواج چې دی چې دا کم کو. په دغه حواله مونږ د دغې ګرینډ جرګې ترجمان سجاد خان سره رابطه کړې ده. سجاد خان یو جهان مننه د وخت راکولو. دا راته ووایئ چې نن په جرګه کې څه فیصلې وشوې او تاسو په مختلفو کلو کې لګیا او دا مهم یې شروع کړی دی. خلک ډیر زیات په تمه دی چې کله به هغه اعلامیه جاري کیږي چې تاسو څومره نتیجې ته ورسېدئ او کله به دغه خوشخبري خلکو ته واوروئ. جی سجاد خان. ډاکټر ذاکر صاحب ډېر مننه او مهرباني تاسو موږ له ټایم راکو. نن زمونږ د تحصیلي بریکوټ قامي مشرانو چې کوم مشترکه جرګه ده هغه دا فیصله وکړه چې په 10 فروری د منګل په ورځ په 2 بجې مسجد باب الاسلام کوم چې د ایکان سکول خواته ده په دې کې به یو عظیم الشان پروګرام کیږي. زمونږ په تحصیل کې تقریبا 200 او 10 جماعتونه دي. د دې جماعتونو امامان علماء کرام او د علاقې معزز مشران به ان شاء الله په دې کې شرکت کوي او دا کوم سټډي چې مونږ کړی دا د 2-3 میاشتو کم لیکلي شوي دي کوم پوینټونه مونږ اخیستي هغه به هغو تکدو او ان شاء الله هغه به هغه وګوري چې هغه پاس کړل نو دغه به ان شاء الله بیا په هر خطبه کې د زمونږ امامان صاحبان بیانای او د دې سره به زمونږ ډیر زیات ان شاء الله مونږ مطمئن یو چې دغه خطبه کې به د دې خبرو سره زمونږ په خلکو کې ډیر کمی راشي په دې غلط رسم او رواج کې او بیا د دې نو وروسته به ان شاء الله زمونږ د بل د مشرانو وینا ده چې په تحصیل بریکوټ کې څومره هم مشران دي او شتمن خلک ته پاغو پسی با ډیرو ته زو او هغه ته به موږ د خپل پریاد غوتو چې را زموږ علاقه د دې ناسور نه ختم شي د دې دغه نه رسم او رواج نه غلط نه ختم شي او تاسو موږ سره په دې کې کومک وکړي نو ان شاء الله که الله نه منظور وینو زموږ د تحصیل بریکوټ نه بدا غلط رسم او رواج الله د دې خلکو په مرسته سره په ان شاء الله ختم شي. ډېر مننه او مهرباني.